بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. په تېرو آیتو کې موږ ویل چې الله سبحانه وتعالی چې کوم دا زوراستریینز دي چې موږ پارسیان ورته وایي یا زورتشت ورته وایي د هغو د شرک یو غلط عقیده الله پاک څه کړې ده بیان کړې ده چې هغه وایي د خیر دپاره د نور دپاره یو خدای دی، د تاریکي دپاره د جهالت دپاره او دا رنګه د شر دپاره څه دی بل خدای دی. دا د شرک موږ د قرآن حکیم د شرک هر صورت هغه څه کړی دي، دا خرابیان یې څه کړي دي امت ورښکاره کړي دي. نو په دا آیت کې بیا د هغې عقیدې چې دا کومه عقیده د سنویت کومه څه وه د ډولیټي د ډولیزم چې کومه عقیده وه د هغې یو بل پر حکمت باندې مبني الله سبحانه وتعالی دغه څه کې بیانوي چې الله پاک وایي چې په د کائنات کې الله پاک خیر پیدا کړي، په کائنات کې الله پاک څه کړي شر پیدا کړي دي، په کائنات کې الله پاک متقي پرهیزګار مؤمن پیدا کړي، په د کائنات کې الله سبحانه وتعالی عاصي ګناهګار هم څه کړي دي پیدا کړي دي. او د عاصي ګناهګاره د دې ګرفت الله سبحانه وتعالی یکمشت نه کوي، پر یوه ځای څه کوي نه کوي. لکه الله پاک خیر پیدا کېدو کې هم د الله حکمت دی، په شر پیدا کېدو کې هم د الله څه دی حکمت دی. د هغه رنګه چې دا کوم عاصي ګناهګاره پیدا سوي د دې ګرفت هم الله سبحانه وتعالی څه کوي هغه نه کوي چې ګرفت الله سبحانه وتعالی وکړي د کائنات د نظام دا به څه سي درهم برهم سي، انسانان به څه وسي خاتمه وسي. په دنیا کې عاصي ګناهګاره خلک څه دي ډېر دي، نیک پرهیزګاره خلک څه دي هغه کم دي. چې د انسانانو خاتمه وسوله بیا به د حیوانات هم څه کېږي چې الله پاک حیوانات نه انسانانو لپاره څه کړي دي پیدا کړي دي. او دویم چې ګرد مځکه باندې ګرد نیکوکاره پرهیزګاره انسانان پیدا سي بیا چې الله پاک د نبوت رسالت د وحي کوم سلسله پیدا کړې ده د هغه ضرورت څه کېږي نه پیښېږي، د هغه ضرورت هم څه کېږي ګرد نیکوکاره خلک سو ګرد موحده سو ګرد د دین پر لاره باندې سو نو بیا د قصر د نبیان دا دنیا ته د رایستو ضرورت نه پیښېږي. نبیان الله پاک په کار چې په اسمانونو کې د فرشتو سره څه کړي وساتي. نو الله پاک وایي ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم که الله سبحانه وتعالی ونیسي خلک په ظلم باندې په ګناه باندې په شرک باندې په معصیت باندې ما ترک علیها من دابه. انسانان خو مشرو په دا مځکه به څوک هم نسي پاته، حیوانات به هم څه سي هغه نسي پاته. دویمه خبرداره چې اوس موږ د انصاف تصور لرو. انصاف تصور د څه وجود شته ظلم وجود لري، د انصاف تصور هغه سته. موږ د فیاضي او د سخاوت لرو تصور لرو. نو لوږه سته د هغه څه پسې راتېر سي احساس مرومي یا مفلسي هغه سته د فیاضي د سخاوت تصور هغه څه لري وجود لري. د هغه رنګه موږ د همدردۍ او د ایثار څه لرو تصور لرو. سړی په خلاصېږي. نو دا ګرد تصورات د څه وجود دي چې الله پاک نیکي پیدا کړي، نیکي سره څه پیدا کړي بدي پیدا کړي، انصاف الله پاک پیدا کړي، انسان سره څه پیدا کړي دي ظلم پیدا کړي. فیاضي او سخاوت الله پاک پیدا کړي، د هغه سره انساني ضرورت الله پاک څه کړي دي پیدا کړي دي. دا ګرد سلسله الله سبحانه وتعالی به طور حکمت له کائنات الله پاک څه کړي پیدا کړي. په کائنات کې هر شی د حکمت الله د حکمت څخه څه نه دی خالي نه دی. نو ولا یؤاخذ الله الناس بظلمهم او الله سبحانه وتعالی چې دا ظالم ګناه کوي، شرک کوي، کفر کوي، معصیت کوي، الله سبحانه وتعالی فورا څه نه کوي ګرفت نه کوي. الله قادر دی پر ګرفت باندې، لیکن الله سبحانه وتعالی سره کوي ډیل ورکوي، موقع ورکوي، د څه دپاره ورکوي چې دته موقع میلاو سي د دغه څخه څه وکړي توبه وکړي. نو ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم که الله پاک نیول د خلک په ظلم سره فورا ما ترک علیها من دابه الله پاک پر مځکه باندې یو حیوان هم نه پرېښي. لیکن الله حکمت باندې مبني ترتیب څه دی ولکن یؤخرهم الى اجل مسمى الله پاک څه ورکوي مؤخره کوي د دې عذاب تر یو خاص وخته پورې داسې مؤخره کوي فاذا جاء اجلهم د توبې د تصور کوي موقع ورکوي. لیکن فاذا جاء اجلهم چې د دې اجل راسي لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون بیا یو ګړی یو ساعت د دې اجل مسمى نه مخکې کېدی سي نه څه کېدی سي شاته کېدی سي. اوس الله پاک د مشرکین د کفارو برایان بیانوي چې د دوی د فطرت سلیمه څخه څه دي محرومه خلک دي. کوم شی چې ځان نه خوښي هغه رب کائنات له څه کوي هغه خوښي. لوړې د تېر آیت کې موږ ویل چې د لور غږ به پر اوس مخ به څه تور واوښتي او مخ به څه کوي طبیعت به خراب سو د خلکو سره مخ څه کوي پټوي به. لیکن دا فرشتي د الله سبحانه وتعالی لوړې دي څه کول ګړلې ويجعلون لله ګرځي الله سبحانه وتعالی ما یکرهون ځان لري څه کوي نه خوښي.
وتصف السنتهم الكذب د دې ژبې موصوفه دي په درواغ سره. د دې تصور دا و چې په دنیا کې الله پاک موږ سرداري راکړې ده، مال او اسباب راکړي دي، او دا پوزیشن راکړي دي، درجه او مرتبه راکړي ده. پس په آخرت کې به هم الله پاک موږ څه کوي؟ دارنګه درجه او مرتبه راکړي. آخرت هم زموږ دی، دنیا هم څه ده؟ زموږ ده. وتصف السنتهم الكذب د ژبې موصف کوي په سره په دروغ سره ان لهم الحسنى. لکه په دنیا کې زموږ لپاره څه دی؟ فضیلت او مرتبه ده. په آخرت کې موږ لپاره څه فضیلت او مرتبه. لا جرم الله پاک هیڅ شک شبه په دې کې نشته ان لهم النار دې لره څه دی؟ اور دی، دوزخ دی. انهم مفرطون او دوزخ له د هر چا تر مخ دې څه کېږي؟ داخلېږي. تالله لقد ارسلنا الى من قبلك. الله په ذات قسم لقد ارسلنا په تحقیق سره موږ استولي دي الى من قبلك. رسولان مستولي ستاسو مخکې څومره امتونو هغو له هم ستاسو استولي دي، رسولان استولي. فزين لهم الشيطان اعمالهم. دا شیطان نه دی، دا د انسان په نفسیات ډېر زیات څه دی؟ خبر دی، پوه دی. دا برایي دا نیکي دا دلته څه کي؟ مزین نه کي، دلته څه کي؟ ښایسته کي. داسې مزین کي، داسې ښایسته کي چې دی هغه برایي کوي په اخر کې تر ځایه ورسوي او د خالي لذت څه کوي؟ محسوسه کوي. لیکن بیا د حواس داسې مفلوج چې خدای نه خواسته هغه څه دی جاز خپل حق یې بولي، خپل رایټ یې بولي. نوز بالله من ذلک بیا ځان لپاره هغه څه بولي؟ جایزه بولي. څوکه د برایي کې د درجې څه کوي؟ لوړوي تر دا ځای ورسوي چې دا حرام شی بیا دی څه بولي؟ حلال بولي. بیا دی څه بولي؟ مفید بولي. شراب دی، دنیا پر دې متفق د شراب د خرابیانو څه دی؟ جړ دی. روحاني، مادي، جسماني، هر والا په دې کې څه شته؟ خرابي شته. لیکن شرابي چې دی هغه د شراب فایدې ته څه کېږي؟ ښکار کېږي. په برایي به دی خبر وي، لیکن د برایي خواته به دی څه کېږي؟ د خواته د ذهن څه کېږي؟ نه ځي. نو زینه لهم الشیطان اعمالهم. جوا ده، هر چا ته معلومه ده په جوا کم خرابیانې دي، کم مفاسد دي. فرد نه، کومبن نه، خاندانونه دې سره بربادۍ سره څه کېږي؟ مخامخ کېږي. لیکن کم شریف په جوا باندې اخته وي هغه په یو صورت د دې پر پرېښولو څه نه اماده نه وي. پنځه رشوت، پنځه زنا، پنځه هر بدکاري، هر بد عمل دا شیطان انسان لپاره څه کوي؟ مزینه کوي. هغه حقیقي خرابیانې هغه څه کوي؟ پټ کوي. سطحي که یو خوبي پکښې هغه څه کوي؟ ورته خوشنما یې کړي، ښایسته یې کړي او انسان د هغه څه جوړ کړي؟ عادي یې جوړ کړي. نو که دا موږ ته وګورو په دا هیډونیزم په نامه باندې یو فلسفي د هغه ته فلسفي او پلیژر ورته وایي. مطلب دا خوشحالي انسان ته څه کېږي؟ څنګه میسر کېږي؟ شاته فلسفه هغه څه ده؟ بس دوی دا وایي چې هر شي خوشنما او هر شي ښایسته او هر شي ته څه درکوي؟ سکون درکوي. بس دا سکون څه ده؟ ذریعه ده دا ته څه اچیو که دا ته څه حاصل که. اسلامیک فلسفي او پلیژر بالکل څه دی؟ دې څخه جلا دی. هغه الله پاک انسان ته څه ورکړي؟ فطرت سلیمه ورکړی دی، وحي ورکړی دی، هدایت یې ورکړي دي. په ظاهر ته څه درکوي؟ خوشحالي درکوي. لیکن اسلام ته خبرې چې دا د شراب دی بظاهره خوشحالي پکښې ده، فرات پکښې دی، لیکن شریعت پکښې ستا د سورس آف پلیژر نه دی، دا ستا د تباهي د بربادۍ څه دی؟ سورس دی. بلکې اسلام موږ دا راښيي چې هر عمل انسان کوي د هغه څه شته؟ یو امپیکټ شته، څه شته؟ اثر یې شته پر انساني ژوند باندې. د دې څه دی؟ زین لهم الشیطان اعمالهم. چې دا مزینه کړي شیطان دی لره څه؟ د دې هغه بد عمل. فهو وليهم اليوم. هغه نن هم شیطان د دې څه دی؟ ولي دی، ملګری دی. ولهم عذاب علیم. او د دې لپاره څه دی؟ دردناک عذاب دی. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. مفتي رايت کې ومل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د تبلیغ قرآن لپاره الله پاک نه دی راستولی. الله پاک دې څه لپاره راستولی؟ د تبیین قرآن لپاره څه کړی دی؟ راستولی دی. لکه قرآن څرنګه حجت دی، حدیث دغه رنګه څه دی؟ حجت دی. صحیح. او حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم هغه د قرآن د تبیین څه دی؟ وضاحت څه دی؟ ذریعه دی. د حدیث څخه څوک محروم اوس هغه د قرآن د فهم څخه هم څه کېږي؟ محروم کېږي. نو د قرآن الله پاک حکمت بیانوي چې دا وما انزلنا عليك الكتاب نازل کړی دی موږ په تا باندې دا کتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه
د دې لپاره چې ته بیان کې هغه مسایل چې هغه د توحید متعلق دي، که هغه د آخرت معاد متعلق دي، که هغه د حلال د حرام څه دي متعلق دي، په کومو مسایلو کې چې انسانان د اختلاف څه دي ښکار دي، ته د دوی څه وکړې، د قرآن په ذریعه، قرآن فرقان دی، هغه د حق او باطل په منځ کې څه کوي، فرق راولي، هغه د حق او د باطل څه کوي، وضاحت کوي. نو الا لتبین لهم الذي اختلفوا فيه، چې د توحید کوم مسایل دي، د معاد او د آخرت کوم مسایل، د حلال د حرام څه دي، کوم مسایل دي، د دې فیصله ته ورته وکړي، د چا په ذریعه ورته وکړي، د قرآن په ذریعه ورته وکړي، د حق او د باطل څه وکړي، تبیین او څه وکړي، وضاحت وکړي. اوس مسلمان خو په حق خبر دی، حق څه کړی، تسلیم کړی دی. د قرآن د مسلمان لپاره بیا وهدان د هدایت سامان دی، ورحمتا د هدایت سامان دی، لقوم یؤمنون، د هغه قوم دپاره چې هغه څه راوړي، ایمان راوړي. والله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. مطلب د دې آیت یو ظاهري معنا د چې الله پاک خالي ظاهري نعمت کړی دی، د اسمانو څخه خزا راغلي، پاڼې لسپې، درختې وچ سي، بوټي وچ سو، مځکه سپېره سوه، پروړ جوړ سو، دغه څخه الله پاک ظاهري نعمت پر انسانانو وکړي، د اسمانه څخه اوبه څه کړي، نازله کړي، ورته پر دا مځکه باندې سپرلی څه کړي، هغه وخورئ. یوه معنا یې دا ده. دویمه معنا یې دا ده چې دا د انسان ایمان، د انسان اعمال، عقایدو کې څه راځي، کمزوري راځي، سره خلاصېږي، هغه د خزان څه کېږي، ښکار کېږي. بیا الله سبحانه وتعالی د اسمانه څخه د وحي څه وکړي، نزول وکړي، قرآن کتاب څه کړي، نازل کړي. دغه په ذریعه باندې الله سبحانه وتعالی برته د مړه زړونه، د ګناه او د معصیت، د شرک ښکار زړونه الله پاک برته څه کړي، راژوندي کړي، پر هغو باندې څه راولي، سپرلی راولي. والله انزل من السماء ماء، الله پاک د اسمانو څخه څه، مطلب د انسان هدایت سامان الله پاک چیرې کړی. دې څه معنا دا ښکاره شوه چې د انسان انساني نظریات، انساني تیوریز، انساني سوچ فکر، په دې باندې انسان څه نشي کېدلی، اصلاح نشي کېدلی. صحیح، هغه هر څو غټ شي، غټ شي فیلسوفر وي، غټ شي، غټ ایډیالوژیسټ هر څه شي، هغه د انسانانو څه نشي کولی، اصلاح نشي کولی. لکه اوس دا اوبه دي، اوبه په مځکه کې نشي پیدا کېدلی، اوبه الله پاک د اسمانونو څخه څه کوي، نازلي، بیا د چې باران نشي وه، انسانیت د هلاکت د بربادۍ سره څه کېږي، مخامخ کېږي. دغه رنګه د انسان هدایت رهنمایي دپاره الله سبحانه وتعالی اسمانو څخه د وحي څه کړی دی، انتظام یې کړی دی، وحي راستولی دی، چې د هغه وحي آخري کړي، چې د هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نبوت رسالت دی او دا قرآن دی. بس ورځ د قیامت پورې به دا وحي الهي چې اسمانو څخه الله پاک نازل کړی، په دې باندې انسانیان څه کېدی شي، هدایت کېدی شي. والله انزل من السماء ماء، الله پاک اسمانو څخه اوبه څه کړي، نازل کړي، فاحیا به الارض بعد موتها. د دې په ذریعه الله سبحانه وتعالی د مرګه بعد مځکه څه کوي، راژوندي کوي. ان بذلک لآیة، په دې کې څه دي، نښانه لقوم یسمعون، د هغه قوم دپاره چې هغه څه کوي، هغه اوري. الله تعالی دې ماته او رسول ته پر ویلو اورېدل دا متوفیق نصیب کړي.